حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د مجلس ملګرو ته وویل په دنیا کې کوم شی تر ټولو خوندور ده. هغو ټولو ملګرو مختلف شیان یاد کړل، ذکر کړل چې دا شی خوندور ده، بل دا شی خوندور ده. یو صحابي حضرت عمر ابن عاص رضی الله عنه چوپ ناستو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دې صحابي ته وویل ستا له نظره دنیا کې کوم شی تر ټولو خوندور ده؟ هغه وویل ژوند کې چې ستونزې او سختي در باندې راشي او بیا ختم شي، پر تا باندې تکلیفونه راشي، ناجوړي در باندې راشي، غمونه در باندې راشي، مفلسي در باندې راشي او بیا دا ختم شي، دا تر ټولو خوندور شی. او چې کله پر تا باندې ستونزې، سختي، ناجوړي، غمونه در باندې راشي او ته په هغه کې صبر وکړې، نو ستا ځای به جنت وي او الله جل جلاله به در څخه خوشحاله وي، راضي وي. او په هر تکلیف باندې به الله جل جلاله ستا ګناهونه ختموي. نو ای زما عزتمندو ورونو مسلمانانو، داسې کسان سته چې هغه ناجوړه وي، ناروغه وي، داسې کسان سته چې په هغه په ستونزو کې، په پریشاني کې مبتلا وي، داسې کسان سته چې هغه مفلسه وي. نو تاسې الله جل جلاله ته صبر کوئ، په دې سره به ستا ګناهونه هم ختم سي، الله به در سره راضي سي.